الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم مسامعين، دا امام احمد بن حنبل رحمه الله یو گاونډیو چې هغه لوهارو، د هغې واقعه تاسو ته ازا پیش کومه. ډېره ښایسته او بهترینه واقعه ده چې موږ د هغې نه عبرت واخلو. دغه د امام احمد بن حنبل رحمه الله دا کوم گاونډي چې لوهار دی، د به چې کله خپل یعنی د ورځې به دکان کې و خپل کار مار کې مصروف و، او نو کله به چې دا دکان کې به د کار کوو، دا ماتول دغه سټکي به چې اوچت کړه او هغه به لاندې راغړوله د وسپنونه، چې کله به د الله اکبر اواز شو، د الله پاک نوم به یاد کړی شو، اذان به وکړی شو، شروع به شو، او د مثال خپل ماتول یا بل څه داسې اوچت کړی دی، خو چې الله اکبر به وشو فورن به کېښودو، بس خپل کار یې بند کړو چې اوس به زه د خپل رب چې کوم دی هغه طرف ته ځمه او د هغې طرف ته چې کوم دی به زه روانېږم، نو ځکه د هغه نوم اخیستی شوی دی. نو په دغه لحاظ سره چې کله وفات شو دا، نو چا په خوب کې ولیدو، وایي الله پاک در سره څه معامله وکړه، وایي الله پاک وبخلم. پس څه وبخلی هم په دې خبره باندې چې ما به کله داسې کار کوو دکان کې او بانک به شروع شو، فورن به ما هغه سامان کېښودو، داسې به مې اوچت کړی و ماتوړ یا سټک یا بل څیز، د الله پاک نوم به یاد کړی شو، واپس مې کېښودو چې اوس به جومات طرف ته ځم مازلې ځم او دا کار بیا وروسته کوم. نو په دې عمل باندې الله پاک وبخلم. زما محترمو تاسو وګورئ، دا عمل لکه ظاهري کې دومره غټ هم نه ښکاري، خو پته نه لګي چې انسان په کوم عمل بخلی کېږي. نو دا عمل په اخلاص سره کوو، الله پاک په دې باندې وبخو. نو محترم ولم پکار دی چې موږ د مانځه په ټایم کې خپل کارونه پرېږدو، خپل دکانونه، خپل نور کارونه، خپل هغه مانځه طرف ته متوجه کېږو او هلته ځو، جومات ته ځو، خپل مونځونه کوو. دا به ډېره بهتره وي او امید ده چې الله پاک هم په هغې باندې وبخي. نو الله رب العزت موږ له په دې خبرو د عمل کو توفیق راکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.